أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. سورة نساء آيات نمبر 140. وقد نزل عليكم في الكتاب او یقینا الله عز وجل نازل کړي دي پر تاسو باندې فی الكتاب او فی کتاب ان اذا سمعتم آیات الله دا چې کله تاسو د الله تعالی آیاتونه واوري یکفر بها چې کفر پکول کیږي ويستهزأ بها فسخن په وهل کیږي فلا تقعدوا معهم تاسو د هغوی سره مکشنی حتى يخوضوا في حديث غيره ترڅو چې هغوی په نور خبرو مشغوله کیږي انکم اذا مثلهم یقینا تاسو اذا فدغه وخت کې مثلهم د دوی په مثل یاست ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. یقینا الله سبحانه وتعالى جامع المنافقين والكافرين جمع کون کی د منافقان او د کافرانو دي فی جهنم فدوزخ کی جميعا د ټول. وقد نزل عليكم في الكتاب دام د مخکنی آیاتو سره اړه لري او مناسبت د مخکنی آیاتو سره دادي چې په مخکې آیاتو کې الله تعالی د منافقانو ځینې صفات بیان کړ او دام د کافرانو او منافقانو ځینې قبیح صفاتونه چې یا خو به دوی ظاهرا ځانونه مسلمانان بلل لیکن د کفارو په مجلسونو کې بکښېنستل او هغوی به د دین استهزاء کول دوی بناستو. نو الله سبحانه وتعالی مسلمانان د داسې حالت څخه منع کړ. وقد نزل علیکم فی الكتاب او یقینا نازل کړي دي علیکم پر تاسو باندې فی الكتاب په کتاب کې پر تاسو یا په کتاب کې را نازل کړي یعنی اشاره و دې خبرې ته ده چې اے مسلمانانو تاسو د منافقانو پر رقم باندې خپل ځانونه ما جوړوي چې د کافرانو سره کښینی او د هغوی سره ولاړیږي خصوصا بیا خو د هغه کفریاتو په خبرو کې بیخي مو سره کښینی چې هغوی په اخته وي. نو الله تعالی فرمایي وقد نزل علیکم فی الكتاب یقینا موږ نازل کړي دي پر تاسو باندې فی الكتاب په کتاب کې په کتاب کې اشاره ده د سورة انعام 88 نمبر آیات هغه کې الله عز وجل مؤمنان د دې کار منع کړي یعنی دا آیات خو مدنی آیات دي چونکه سورة النساء په مدینه منوره کې نازل شوی. د دې نمخ کې سورة انعام کې هم الله سبحانه وتعالی د مؤمنان د دې څخه منع کړي و چې تاسو د مشرکانو سره مکشین یعنی الته د الله تعالی په آیاتونو په مکه کې مشرکانو استهزاء کول او دلته يهود او نصارا کوي. نو چې الته تاسو ته کوم حکم و چې نه بو سره کښینی نو دلته هم درته دا حکم دی چې نه بکښینی چې د هغه آیات یا د هغه مکمل مضمون حاصل دادی ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها چې کله تاسو واوري آیات الله د الله تعالی آیاتونه یکفر بها چې په هغه باندې کفر کول کیږي ويستهزأ بها او استهزاء پکول کیږي فلا تقعدوا معهم نو تاسو مکشنی معهم داوی سره حتى يخوضوا في حديث غيره ترڅو چې هغوی مشغوله کیږي فی حدیث په خبرو کې غیره د دغو خبرو نه ما سوا او دا ممانعت ځکه تاسو ته دی انکم اذا مثلهم چې یقینا تاسو به اذن فدغه وخت کې مثلهم د دوی په مثل یاست په ګناه کې البته نوعیت به بدل وي چې هغوی به د دې ګناه په وجه کافران هم بلل کیږي او تاسو به د دې ګناه په وجه فاسقان بلل کیږي ځکه تاسو خو د کفر عقیده نه لرئ او که تاسو د هغوی په دې عمل راضي واست نو بیا به تاسو هم کافران. نو انکم اذا مثلهم نو یقینا تاسو به اذن په دغه وخت کې مثلهم د دوی پر کم یاست یعنی په دا ګناه کې به د دوی پر کم یاست البته د دوی د پاره کفر ستاسو د پاره کبیره ګناه
کتا چې د دې په دې عمل راضي نه واست او کچيري ور باندې راضي واست نو بیا تاسو هغه یو برابر یاس کافران ګرځي. ان الله یقینا الله عز وجل جامع المنافقین والکافرین جمع کون کی دي د منافقانو او د کافرانو فی جهنم فجهنم کی جميعا د ټول. ځکه علت خو استهزاء د آیاتونو نو کله چې علت را لې حکم ثابتیر نو ګواه کې کافران هم د آیاتونو استهزاء کول نو هغوی هم جهنم ته ځي او منافقانو هم د آیاتونو استهزاء کول نو دا به هم جهنم ته ځي. تاسو راواړوئ سورۃ انعام آیات نمبر 88. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا چې کله ته ووینې الذین هغه کسان یخوضون فی آیاتنا چې هغوی لویږي فی آیاتنا زموږ په آیاتونو کې یعنی زموږ د آیاتونو په ارتباط غلط بحثونه کوي فاعرض عنهم ته د هغوی نه مخ واړوه. نو پیغمبر علیه السلام ته د هغو څخه مخ واړوه حتی یخوضوا فی حدیث غیره تر څو چې هغوی داخلیږي شروع کیږي په نورو خبرو کې. واما ینسینک الشیطان فلا تقعد او یا خو بستا سهیر کړیا شیطان او شیطان یعنی دا حکم بدر سهیر کی کله کې دای استاییر وی چې الله تعالی زمنع کړیم د دوی سره بناست نو هر کله چې در پیاد سی فورن به ولاړی. و اما ینسینک یا خو بهیر کړي ستا څخه الشیطان او شیطان نو کله چې در پیاد سی فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین فلا تقعد نو مکشنا بعد ذکر ورستتر یادی دلو مع القوم الظالمین د ظالم قوم سره. نو دی آیات کې الله عزوجل مخکلا مومنان منع کړو نو دا تاکیدن ورته فرمایل چې تاسو د دوی سره مکشه. د دې آیات په تفسیر کې علما او مفسرین خورا ډېر اقوال را نقل کړي. اوله مسله خدا ده چې کوم څوک د قران او د الله تعالی د دین استهزاء کوي او د دین د شعائر استهزاء کوي دا کافر دی. د مثال په توګه د ژیر سپکاوي وکي د لنګوټې سپکاوي وکي او یا د علم سپکاوي وکي یا د مساجد یا د قران کریم یا د پیغمبر علیه السلام نو دا په دې باندې کافر کیږي. ځکه دا شعائر دي د دین. شعائر دا د شعیره جمع ده او شعیره وای علامات یا د اذان سپکاوي وکي په دې کافر بلل کیږي کافر کیږي. نو کوم خلک چې د قران او د الله تعالی د دین سپکاوي کوي نو د دې خلکو سره تاسو مکشئ. نو مؤمن ته د دې امر دی چې دغه شی عمل کوونکو سره بنکشي. کدی وسره کښینستی نو دوه صورت دي. نو یا خو بدای په دغه حالت کې راضی وي که په دې حالت باندې راضی او دیم سره په خندا غړو نو بیا په دې وخت کې دیم کافر دی. مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه صراحتا دا کلمات لیکلي چې رضا بالکفر کفر دی. یعنی رضا بالکفر دوه قسمه ده. یو رضا بالکفر دا ده سړی په خپل باندې وایي چې زه په دې کفر راضی یم العیاذ بالله. بل دا دی چې د چال چلن څخه د کاروبار څخه د عامه ژوندۍ څخه داسې معلومیږي چې د دې کفر په اصول باندې راضی ولو که په خپل نه وایي. لکه دا اوس چې کوم د اسلامي ملکونو ذمہ داران دي دا که په خپل نه وایي لیکن د کوم نظام حفاظت چکی او د کوم نظام د پاره چې ولاړ دي او د کوم نظام تایید چکی دا ټول دا علامه ده چې دوی په دغه قوانینو راضي دي او دا قوانین کفري قوانین. نو دا یو هم پر اسلام نه صفات کېدل. نو یو مسله خدا بل دا ده چې یو کس مسلمان دی د داسې خلکو سره ناست دی چې هغه د الله تعالی د دین استهزاء کوي نو دا کس که فرازي نوي نو دا به کبیره ګناه ده په دې کې به نکشي. هر کله که شیطان د صدا یې رکړې او چې ز شریعت منع کړم کور پیاد سو فورن به ولاړیږي نه بخشي. بحر محیط کې لیکلي دي او تفسیر مظهریم په دوهم جلد صفحه 203 په کې دا خبر را نقل کړي چې د دې څخه مراد دا دی چې هر هغه څوک د قران کریم مقصد غلط بیانوي څنګه چې د نبی عليه الصلاة والسلام صحابه او سلف د امت د مفسرین علماو د قران کریم څنګه ترتیب را نقل شوی دی یا احادیث په کم ترتیب باندې را نقل شوی دی او کوم مطلب او مفهوم دی
د خپل اغراض او خپل ګټو د پاره غلط تشریح کوي او د هغوی د طریقې خلاف کار کوي او یا د بدعات ثبوت د دین څخه کوي او هغه ثابت نه دی د قران او احادیث او اقوال یو پر بل ترتیب باندې اړي او بیا د هغه څخه خپل د بدعت عقیده ثابتي نوای دغه هم په دې کې داخل چنانچه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه قول را نقل کړي دخل فی هذه الايه در دغه آیات لاندې راځي کل محدث هر بدعتی فی الدین په دین کې وكل مبتدع الى يوم القيامه او هر مبتدع انسان تر قیامت تر ورځې پورې ټول در دې آیات لاندې راځي نو مطلب دا دی چې د قران کریم تحریف کوي یا ظاهری تحریف مطلب دا چې آیاتونه اړي ور اړي او العیاذ بالله د فسخن په شکل باندې وای دا بعضی کسان کله ټوکی کی په ټوکی کی کوپر جنسوي د قران کریم د آیاتونو سپکاوي وکي العیاذ بالله بعضی داسې احمقان ستا نو په دې وجه کافر سی بیچاره کوروالا مر باندې طلاق او زندگی هم ټوله تباہی او بل تحریف معنوي دی تحریف معنوي به د توای چې د قران معنا غلطه کی یعنی کم مقصود چې د قران د احادیث او د سلف څخه نقل شوی دی هغه د خپل رائے او خپل فکر مطابق ادا کی حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي من فسر برائه فقد کفر چا چې قران په خپل رائے او په خپل طبيعت باندې تفسیر کوي دا کافر او بل حدیث کې راځي من فسر القرآن برائه چا چې قران تفسیر کوي برائه په خپل رائے باندې فاصاب فقد اخطا کته هم دا د رائے ورسیږي یعنی صحیح وایي خو بیا هم خطا شوی نو په خپل رائے باندې د قران تفسیر او ترجمه نکي دام په دې کې داخل کیږي او دا رقم لکه څنګه چې یو خبره په ژبه کول ګناوي نو په غوږو په خپل اختیار اوریدل هم دغه سي ګناه لکه څنګه چې د قران د آیاتونو توهین کول کبیره ګناه ده یا کفر دی او یا د هغه تحریف کول غلطه ترجمه کول کفر او ګناه ده کچا په خپل اختیار دا خبره اوریدي نو دام په دې ګناه کې شامل دي چنانچه بحری محیط په دې ارتباط باندې یو شعر عمره نقل کړي واسمعك سمعا سماع القبيح ويخبل اوریدل دي او یا وسمعك خپل غوږونه دي صنعا سماع القبيح د بچ د اوریدلو سره منع کړه کسون اللسان عن النطق به لکه د ژبې را بندېدل چې د ګناه د خبرې څه ضروری دي د غوږونو را بندول هم ضروری دي نو دې آیات په تفسیر کې اوس موږ او تاسو دغه د اوس زمانه ټول رادیوګانی او د فیسبوک سلسله د نیټ سلسله ټوله داخله ولای چې یو سړی د کوپر کلمات په نیټ کې ګوري او وایي دا په خپل اختیار باندې نو دا په دې کې داخل دي او یا د فیسبوک پر صفحه باندې کوپری کلمات او کوپری شعار ګوري او په خپل اختیار باندې دی وسره اخته نو دا په دې کې شامل یا په نیټ کې دغه سم مباحث ګوري نو دای په دې کې شامل د دې څه بدای ځان ګوري دا به نه ګوري د مثال په توګه اوس چې د اسلام دشمنان د کافرانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تصویر غلط جوړ کړی او بیا د هغه د اهانت لپاره عام کړی نو مسلمانانو ته دا حرام ده چې دا یا ګوري او یا نشري یا بل طرف ته استی ځکه دا دوی د هغه معاونین ګرځي نو دا حرام دي د دوی د پاره د دې سبب ځان ګوري دا غرنګ داسې خبري اوریدل چې د اسلام او د دین د اهانت لکه دا بعضی ډرامې چې د دین په خلاف جوړې شوی د علماو په خلاف جوړې شوی د خدای د احکام په خلاف جوړې شوی دا ځینې رادیوګانې دغه سي ډرامې خبري چې هغه د دین او د حدود استهزاء پکښې کې د اسلامي امارت او یا د مسلمانانو د نظام د قیام وخت پکښې انزوري چې د یو چا لاس پرې کېږي پر غلا باندې دوی دا په یو د اهانت په شکل باندې نشري او یا یو څوک رجم کیږي نو دا دوی په یو اهانت باندې نشري نو دغه سي خبرو اوریدل د حرام دي او کبیره ګناه ده که څوک پر عزیز او کافر کیږي د دې ځان ساتل پکار یو مسله دا شو بل مسله دا ده چې که یو سړی پر دغه سي یو مجلس ورپیر شو نو بیا په دغه سي مجلس کې څه کی مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی په دې کې څو صورت دي
یو صورت یې دا دی چې یو سړی د خپل خوند او طبیعت د سمیدلو د پاره دغسې مجلسو ته ورځي، نو په دغسې مجلسو کې کدی داخل سو دا کفر دی، ځکه دا د خوښه ده او طبیعت دی. او کچیرې مثلا دی ورغلی په دغسې غلط مجلس کې اخته سو او په راضي نو خو ناست و، نو دا کراهیت دی، یعنی کبیره ګناه ده او دا فسق دی، دغه سړی فاسق بلل کی. او کچیرې دریم صورت دا دی د یو دنیوي غرض په خاطر باندې ورلی، مثلا په یو سفارت کې کار دی، یا په یو کنسلګری کې کار دی، یا په یو حوزه کې کار دی د دنیوي اغراضو لپاره، او خلک په دې کفري شیانو اخته دي، نو ته د دنیوي ضرورت لپاره ورغلی، د ضرورت در اندازې تا ته جایز دي چې هلته اوسېږې، نور به راوسې. څلورم د امر بالمعروف او نهي عن المنکر دپاره ورسي، لکه تبلیغ والا چې بعضې بدو خلکو ته د دوی مجلسو ته ورسي د دعوت دپاره، نو دا بیا عبادت دی، پروا نه کوي. پنځم د مجبوري او بې اختیاري صورت، مثلا کافرانو یو مسلمان بندي کړي، هغه باندې ناروا اعمال او دغسې کفري خبرې اوري، نو دا خدای معذور دی، په دې صورت کې بیا معذور دی، ګناه نشته. یو مسله دا سو. بله مسله دا ده چې په دغسې مجلس کې کچیرې د اسلامي حکومت اصولي قاعده، یعنی اسلامي حکومت یو ځای وو او داسې یو څوک یې پر دغسې مجلس ونیول او داسې یو څوک پکښې کې و چې هغه دا کار نه کاو، خو ناست و، هغه ته به هم سزا ورکول کېږي. د مثال په توګه حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه په باره کې را نقل کړي چې د شرابیانو یوه ډله یې ونیول، او په دې شرابیانو کې یو کس داسې و چې روژه او هغه شراب نه خوړل، لیکن عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه هغه ته هم هغه سزا ورکړل، کومه سزا چې شرابیانو ته ورکول کېده، ځکه دی په هغه کې ناست. ابن کثیر رحمه الله را نقل کړي دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، څوک چې په خدای او د آخرت په ورځ ایمان لري، فلا یجلس علی مائدة یدار علیها الخمر، نو په داسې دسترخوان باندې د چا سره نه کښېني، یدار علیها الخمر چې پر هغه دسترخوان باندې شراب څرخي او رات څرخي، یعنی داسې مجلس کې به نه کښېني. شراب مثال پیغمبر علیه السلام بیان کړي چې حرام کار روان وي هلته به نه کښېني، سروس چالان دي یا نور بد اعمال دي هلته به سړی نه کښېني. نو اوس دلته دې کې مسله دا ده چې کچیرې دغسې مجلس شروع، نو شریعت خو دا امر کړي چې فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تر څو چې هغوی په نورو خبرو اخته کېږي، یعنی که هغوی د دغه مجلس څخه وروسته په نورو عامو خبرو اخته سو، بیا ورسره ناسته جایز ده او که ناجایز. په دې کې د مفسرینو اقوال مختلف دي. ځینې علما وایي چې بیا ناسته ورسره جایز ده، ځکه اصل کو منع د دې دپاره راغلی و چې دوی د قرآن د آیاتونو استهزا کوي، وس یې نه کوي، نو ناسته روا. لیکن ځینې نور مفسرین بیا وایي چې روا نه ده، او د حسن بصری رحمت الله علیه رای هم دا چې فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین، چې په سورة انعام کې تیر سو چې د یادېدلو وروسته به بیا د ظالمانو سره نه کښې، نو چونکې دا فاسقان دي، که څه په دې عمل اخته نه دي، بیا هم ستا دپاره ناسته روانه ده. البته تفسیر مظهریه تطبیق دا کړی دی چې کچیرې داسې ناسته راغله چې ته د یو نصیحت دپاره ناست وې، چې هغوی ته یو خبره وکړې وروسته ورغلې د دې ګناه وروسته، او یا دې یو دنیوي غرض و، نو بیا د شریعت د قانون مطابق د دغه عمله وروسته که ته ورسې، دا بیا منع ده. خو بې له یو ضرورته به ته هلته نه ورځې او نه به ورسره کښېنې، که کښېنستې نو دا کبیره ګناه ده. یوه بله مسله علماو په دې کې دا بیان کړې ده چې دا مجالس هم فرق لري. یو داسې مجلس دی چې ته هلته شریعت امر کړی چې ورځې، نو که هلته کوم منکر عمل روان و، نو ته به نه راګرځې، ولو که هغه کار منکر کار وي. د منکر کار څه به بد وړې، اهانت به یې کوې، خو ته به خپل هغه کار کوې چې شریعت امر کړی. د مثال په توګه ته شریعت امر کړی چې د جماعت مانځه ته به راځي، د جماعت مانځه ته راځي، خو دا مسجد کې یو منکر عمل روان، یو څوک سروز اوري یا یو بل بد عمل کوي، نو ته به د جماعت لمونځ نه پرېږدې، ولو که هغه کار منکر د مسجد سره روان، ته به د جماعت لمونځ نه پرېږدې، ځکه ته شریعت امر کړی. یا د مثال په توګه ته په جنازه کې ځې، نو که چیرې په یو جنازه کې روان یې او په دې جنازه کې هغه ژړا والا ښځې ملګري، نو په دې صورت کې به ته جنازه نه پرېږدې، ځکه ته د شریعت د خوا امر یې، د دې کاره څخه به بد وړې، خو هغه کار به نه پرېږدې.
نو کوم شانو کې که شریعت پر تا باندې هغه کار فرض کړي یا واجب کړي وو په هغه صورت کې که منکر کار سره ملګری سو تب هغه خپل کار نه پرېږدي او کوم کار پر تا باندې شریعت فرض کړي نو واجب کړي نو بلکې یا د سنن هدا څخه یعنی د زائد سنت څخه او یا د مستحبات څخه نو بیا به الته تخپل حالت ته ګوري که یو دم پکې واقع شوي نو خپل کار کوه بیا ځه او کچیر ته داسې زی حیثیت کسوي خلکو پیژندلې بیا به نه ورځي لکه د ازمون استاد ودونه د ازمون استاد په ودو کې خرابه ده حالت ډېر لوی صوفیان شوي ویني ماشاءالله ته فکر کوي چې بس اوس کبه د دنیا کې مستجاب الدعوات دا بزرګ وي ګنده ډوړي ورسته دی ولاړ خپل لوژرې نیولي او لولو ګټه تړلې ورسته سروس شروع شي دی د دې ورته ولاړ ګوري د زوی واده وي څنګه کې کشران نو دې څه بسړی بیا ځان ګوري دا بیا منع دی سړی به دې څه ځان ګوري نو الله تعالی په دې مبارکو آیاتونو کې مؤمنان د دې څخه منع یواره ترجمه ته بیا وګورئ وقد نزل عليكم في الكتاب يقينا را نازل کړي دي پر تاسو باندې په کتاب په کتاب کې چې حاصل مقصود ادادي ان اذا سمعتم آیات الله چې کله تاسو د الله تعالی آیاتونه واوریدل یکفر بها چې کفر پکول کېدی او یستهزئ بها او استهزاء پکول کېدل فلا تقعدوا معهم نو تاسو مکشنه اذا وسر حتى يخوضوا في حديث غيره ترڅو چاوي مشغوله کیږي په حدیث غیره د دینه ما سوا په نور خبرو کې دا ممانعت زکه دی انکم اذا مثلهم چې یقینا تاسو به اذا په دغه وخت کې مثلهم د دوی په مثل باندې سي ان الله يقينا الله عز وجل جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا یقینا الله عز وجل جمع کون کی دی المنافقین د منافقان والکافرین د کافرانو فی جهنم په جهنم کې جميعا د ټولو چې ټول منافقان او کافران به په دې جهنم کې را جمع کړل کیږي صدق الله